ورځې ورځې پیغمبر ته یو کس راشي ورته ودرېږي یا رسول الله بچي مو نشته دی اولاد مو نشته دی مال و منال و دولت هر سره ډیر دی دعا راته وکړه څه پروردګار عالم ما ته اولاد راکړي پیغمبر ته سترګې ورته وغړوي ورته یې څه تا قسمت کې اولاد نشته دی تا قسمت کې اولاد نشته دی کله دا شی جواب پیغمبر نه واوري واپس شي روانېږي پیغمبر کور کې هغه ټایم کې حسین وړوکی وي المسی د پیغمبر شپږ اووه کالو وي څه کله یې وکسي څه د کس روان شو مایوس حالات کې غږ ورته وکړي وی درئ وړوکی حسین ته نه پوښتنه وکړي څه دا راته وایه ما کریم بولې که نه مو بولې هغه کس ورته یې څه ویلې ده نه بولم ته کریم ابن کریم یې مولا حسین ورته یې ما خفه کېږه ما زوی دیر کړلو ما زوی دیر کړلو خوشحال شي بیا ورته یې څه لږ څه کله روان شي بیا ورته یې دلته راشه بیا ورته یې دویم زوی ما دیر کړلو بیا څه روانېږي بیا ورته یې دریم زوی ما دیر کړلو څلورم ما دیر کړلو پنځم ما دیر کړلو شپږم ما دیر کړلو اووم ما دیر کړلو اووه زمن مولا حسین ورته عطا کی اور تو سوا جملہ کسو کا نہ چنا کسون یہی جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو ادھر زلک تا وضاحت اس کا مئی کی څو جملو کې مختصر ټیم نه خلم پیغمبر ویلی نه ویر کړلو قربان مشم پیغمبر ویلی نه ویر کو ویر کوای شو کنه شو ویر کوای شو ویلی نه ویر کو پیغمبر ځکه نه ویر کو چې کله سترګې ورته وغړه ولی کلمه ګو نو عیسیو دین اسلام باندې نه و شریعت اسلام باندې نه و پیغمبر ویلی ورته وله څه مقدر کې د نشته دي ځکه ورته وله څه پیغمبر کریم و نه یې غوښتل څه زړه یې خفه کوم ورته وایم څه ته عیسیي نه یې دیر کوم ځکه ورته وله څه تا مقدر کې نشته دي رسخت یې کړلو چونکې پیغمبر مامور و شریعت باندې اوس کله مولا حسین در ته ودرېدلو مولا حسین یو په ځای اووه زمن ورته وخیل صدا به تا ته پروردګار طرفه میلویږي ویلې واجه څه وه واجه دا دی قربان د شم چې مولا حسین در ته څه ودرېږي بیا د دین او د فرقې پوښتنه نه کېږي مولا حسین در ته څه کله ودرېږي بیا دین فرقې پوښتنه نه کېږي مولا حسین د عالم انسانیت محسن نامه دی قربان د شم